نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. محترم کتونکو لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده نن په علي کلي کې دا مسجد چې ده زمونږ د حاجي یوسف افریدي صاحب په وساطت باندې دا آباد شوی مو دا جوړ شوی په 2008 کې. اوس بیا د هغې تزیین و آرایش وشو، په هغې باندې په لکونو روپۍ باندې خرچ شوې. نو موږ د محلې والې نه او دارنګې چې څومره خلک دي د هغوی نه زموږ دا خواست چې دا مسجد په اعمالو باندې اوس آباد لري. دویم، چونکې دا میاشت د رمضان میاشت ده او نن اولنۍ جمعه وه د رمضان د اولنۍ عشرې. دا میاشت ده د الله رب العزت د عبادتونو میاشت ده، دا د الله رب العزت د رضا کولو میاشت ده. دا میاشت د دې ده چې انسان د خپل فاصلې د الله رب العزت سره دا ختمې کړي، دا فاصلې را نږدې کړي، دا قربت را نږدې کړي. دا په څه باندې کېږي؟ دا د الله رب العزت په عباداتو باندې کېږي چې موږ د روژې سره سره د هغه کارونو نه ځان وساتو چې د هغې په وجه باندې د الله رب العزت بندګانو ته تکلیف رسیږي، د هغوی ته ردې بدې موږ نه وایو. موږ د خولې سره سره موږ د سترګې حفاظت وکړو، موږ د خپلو لاسو او د خپو حفاظت هم وکړو، زموږ د وجې نه چاته تکلیف ونه رسیږي او الله رب العزت رانه رضا شي. دا میاشت په دې باندې قیمتي کول غواړي چې موږ نه الله رب العزت رضا شي.